یوسف علیه السلام بار ته وایستو او مخې ولا تور کو مخر باندې سور کو او په بازار کې ولا چکر ورکړي او چې څوک د خپل مالکانو سره خیانت کوي نو هغه به داسې کیږي. دا خبره چېرته دا کړې وه دا د تبلیغي وروڼو کې یو لوی عالم دی په دغه کې څه نوم یې طارق جمیل صاحب نو په دې کې یو دغه دی په مکه معظمه کې اوسي چې د دې دغه ضلع لازاري اوس هغه دا کسی په شروع کړي چې دا خو ډېرې کلمه وایي او دا د څه خبره کړې ده خدای دې خوار کړه خوار تفسیر لیکلی دي او دا کار ورسره مسلمانانو خو نه دی کړی دا خو سره کفارو کړی دی دا نور لږ الزامات یې پې ولګوله دا په خر سرول بیا خبره ده که زنا او دا الزام پې لګول بیا خبره ده نو بعضې خلک هسې دمالته دلته وی نو داسې د خوله دی خوله کې دی ګونګړي دي چې داسې ووې چې محمد چې دا 2000 دغه ساز یې کړه په پاک ملک کې دا دغه ساز یې کړي دا سلیماګانې او دا کلبونه یې ساز کړه او اوس دا سیاحت دپاره داسې سازوي چې هغې سره چا څه ښځه نه یا بوله نه شي تللی نو دلته یې په خوله کې ګونګړي دي او پاکستان کې سړی دی او دا خبره یې کړې ده او بس ته دونه په یوسف علیه السلام خفه کېدي چې په هغه باندې فتوې کړي مکي صاحب ورته وایي مکي صاحب ودخل معه السجن فتیان یوسف علیه السلام جیل ته لاړ ودخل معه السجن فتیان دننه شو په معیت د یوسف علیه السلام کې جیل ته دو ځوانان یو د بادشاه نانبهی دی او بل د بادشاه چې کومه دی نو ساقي دی یو پې اوبه څکي او شراب څکي او بل وله ډوډۍ ورکوي قال احدهما اني ارى اعصر خمرا ای چې یوسف علیه السلام دې شان ته وکتل پیغمبر خو بل شاني نو یو ورته وایي چې اني اراني اعصر خمرا ما ولي ځان لره زه نه چوڼوم شراب لره وقال الاخر ویلی بلا انی ارانی احمل فوق راسي خبزا ای جی من خوب ولیدا ما ولید ځان لره په خوب کې چې بار کړی مې دا په سر باندې ډوډۍ لره ډوډۍ شکور مې په سر باندې پروت دی تاکل الطیر منه مارغان دا ډوډۍ را پرښکته کېږي او ډوډۍ را نه خوري نبئنا بتاویله خبر راکه موږ ته په تعبیر د دې خوب باندې انا نراک من المحسنین یقینا اینو موږ تعالی د نیکانو نه اوس یوسف علیه السلام ته دا مکمله وشوه چې دې دواړو کسانو راته حاجت دی نو دوی خو به راته کیني تقریر ده او دا نور به هم راته کیني چې واورو یوسف علیه السلام ورته اول خپل دعوت پیش کوي بیا ورته د خوب تعبیر وایي قال لا یاتیانکما طعام ترزقانه اے دو مرګرو لا نه به راغلی تاسو طعام چې خورئ تاسو هغې لره الا نبأتکما بتاویلي مګر زه به خبر درکم تاسو ته په تعبیر د دې خوب باندې قبل ان یاتیکما پخوا د هغې نه چې تاسو طعام راشي خو یو خبره په منځ کې کومه چې ذالکما تاسو دواړو ته ویما مما علمني ربي دا تعبیر چې د خوب تاسو در کومه دا د هغه قبیلې چې دې تعلیم ما ته زما رب را کړی دی انی ترکت ملت قوم یقینا ما پرېښی مذهب او دین د یو قوم لا یؤمنون بالله چې هغې ایمان په الله نه راوړي ما د هغې ایمان د هغې ملت له او مذهب له لته ورکړې ده وهم بالآخرة هم کافرون او دغه خلک هم دي په آخرت باندې منکران نو چې دې موجوده او بت پرستو دا دین دي پرېښی نو چا په دیني وتبعت ملت آبائي ابراهیم و اسحاق و یعقوب تابع شوی ما د طریقې او د مذهب او د دین د پلارانو خپلو چې ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام دی او بیا ورته وایي ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء منګه دا جماعت د پیغمبرانو دا د نیکانو نه یو چې شریک کړو الله سره څه شی ذالک من فضل الله علینا دا د مهربانۍ د الله نه په موږ باندې وعلى الناس او په ټولو خلکو باندې ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر خلک د الله د نعمتونو قدر نه کوي دې وجه نه الله په نعمتونو کوي او دا غي باوجود ده
او بیا ورته وایي تقریر کې یا صاحب السجن ای زما دو مرګرو د جلخانې ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار ای زما دو مرګرو د جلخانې آیا ګڼ خدایانو متفرقون چې هغه ګډ وډ دي یو د تبې دپاره دی او بل د سردردي دپاره دی او بل د زنانو ورکول دپاره او بل د بچو ورکول دپاره او بل د غویانو ګډو بیزو ورکول دپاره مختلف خدایان د خلکو ارباب متفرقون خیر دا ډېر غوره دي ام الله الواحد القهار که یو الله زورور غوره دی هغه یو سړی داسې وایي ربا واحدا عن الف ربي الدين اذا تقسمت الامور تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير ربا واحدا عن الف ربي اي يو خدي خدي كمختلف خدایان ډېر خدایان ام الف ربي زر خدایان یو خدای الدین اذا تقسمت الامور ای زب یو خدای غوړه کوما د یو خدای تابعداري وکوما کله زر خدای تابعداري وکوم کله چې تقسیم د کارونو کیږي ربا واحدا ام الف ربي الدین د مردا مقبول به مقدمه را کذا وی ترکت اللات والعزى جميعا پریم خود اللات بوتلرا او عزى بوتلرا او بیا وی کذالک یفعل الرجل البصیر دک سی پوهه سړی کوي چې کوم سړی خدای پوهه کی الشرک لدک صلت ورکی او توحید لغړی ورکی ما تعبدون من دونه تاسو عبادت کوي سوا د الله نه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم مگر دا تشریمونه دي چې لیکي تاسو تاسو پلارانو ما انزل الله بها من سلطان ندر لګلی الله په دیوانه دلیل ان الحكم الا لله ندا فیصله مگر دا الله لپاره امر الله تعبدوا الا اياه حکم کړی الله چې تاسو عبادت بن کوي مگر دی الله وکوي ذالک الدین القیم دا دین مستقیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوهیږي یا صاحب السجن اے زما د جلخانی مرګرو اوس ورته خو تعبیر ورکي اما احدكما فيسقي ربه خمرا اما احدهما ارجو استاذ الدوار نه دي فيسقي ربه سقي با خپل رباني شراب ولرا دا تبا خپل ډیوټي دوباره ولګي او بس دغه بش باچالس چا زار ورکړي و شرابی مسکری او ډوډۍ خوړلې وه د دې وجې نه لنګري م راوستی دی جیل ته او ساقي م راوستی دی نو چې تحقیق وشو نو هغه زهر په ډوډۍ نو مقدمه په دغه سوره شوه په نانبۍ باندې په خباز باندې و اما الاخر ورشي دا دویم ملګری دی ویسلبو دی به پسولی شي فتاکل الطیر من راسی پسکوری په مارغان د سر ددنا دی به پسولی شي او بیا په لرګو به ځوړندي او مارغان به راځي او سر نه به یې غوښې راشوکۍ وړي هغې ویل یاره جي دا خو موږ هسې فرضي خوبونه ساس کړي او موږ خوب نه ولیدل هغه ویل که فرضي ساس کړی و که رښتیا و چې څه تعبیر مې درکړ اوس به دا کړي نو ځکه وایي قضی الامر الذي فيه تستفتیان فیصله شوی دی کار هغه چې پای کې تاسو مانه فتوا غوښتې وه وقال للذي ظن انه ناج منهما وویل یوسف علیه السلام هغه سړي ته چې ګمان و د یوسف چې انه ناج یقینا د خلاصېدونکی دی منهما د دواړو کسانو نه سی ورته ویلي چې او ساقي کله چې ته لاړ شې او په خپله ډیوټۍ ولګې او په باچا باندې اوبه سم شربتونه او شرابونه څکې نو اسکرني عند ربک زما لږ یاد وکړه په دې زه مولا خپل باندې باچا ته زما بیان وکړه چې دغسې یو مظلوم په جیل کې په ظلم څه اچولی شوی بادشاه ګورې د مصر بل دی او عزیز مصر دار وزیر اعظم غوندې حیثیت لري
دی وزیر مال. نو یوسف علیہ السلام دا خبر وکړه فانساه الشیطان ذکر ربه، پس ایر کو د دې ساکینه شیطان یاد کول خپل مولا ته. کله چې ساکینانو په خپل ډیوټي ولګېده او هغه عیش او آرام سره مخامخ شو، یوسف علیہ السلام ته نه ایر تیر شو. چې ایر شنو وکاله یوسف علیہ السلام په جیل وکاله. فانساه الشیطان ذکر ربی فلبث فی السجن بضع سنین، بدرنګ تیر کړ یوسف علیہ السلام په جیل کې وکړونه وکاله. الته یو ترجمه ده، بل ترجمه ده چې ایر کو د یوسف علیہ السلام. دا ترجمه اگر چې مرجوحه ده، ایر که شیطان د یوسف علیہ السلام نه ذکر د خپل رب نو په لبث فی السجن بضع سنین، چې دا ورته وویلې شو چې ته د کوی نه چارو او بیا په مصر کې بیا دا مقام تعالی چا درکړ چې تا اوس توجه طرف ته وکړه. خدا خبره ځکه غلطه ده چې په پیغمبرانو علیهم السلام د شیطان سیکلې چې خطر جوم ده. دا یو سړی ډېر خلک چې ما وی یعنی موږ سره ډېر موږ نه دی را بشي زما دې ته سکاري کوي یره چې ډېر مې یاد شوی او په دوه درې کاله په زما پات راغلی. نو کله چې یو سړي ضرورت راشي نو خلکو ته یاد شي. اوس یوسف علیہ السلام اوس یادي. وقال الملك ویل بادشاہ د مصر انی ارى سبع بقرات یقین ز انما په خوب کې وو واغانو سیمان تیارو تیارو لرا سیمان تیارو ته ویل کیږي یاکلهن سبع عجاف چې خوري دغه اوس تیارو واغانو وو لرا وو واغان خواري وسبع سنبلات او وجدي خضر شندي وشنه وجدي وخرو یابسات او نور وګي هغه وشري دا اوچ وګي ولګیدل او د شنو راتاو شو د ځان سره استعمال کړ ختم. باچا چې راویر شو کوم چې خوب تعبیرونه ورکوي ساحران نور پویا خلک دی ټول راټول کړو بیګامي خوب لیدلې دی. یا ایها الملأ اے جرگی ابتونی فی رؤیایا پتو حکم را کئی مالا بخوب زما کی ان کنتم للرؤیا تعبرون کئی تاسو د خوبون د پاره تعبیر استون کی. هغې دا خوب چرته ویلی شو قالو اضغاث احلام هغه دا جی پراګنده خوبونه دي چرته تا به بیګانه او موافق خوراک کړی یا ودې لږ زیات کړی نو خېټه خراب شوی نو دا دغه مېدی هغه تبخیرات دي نو د هغې د وجې نه دا داسې خوب ته درې دا داسې خوب وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین نه یو موږ په تعبیر د پراګنده خوبونو باندې پوهه موږ د صحیح خوب تعبیر ورکولی شو خو د پراګنده خوب نه شو ورکولی که ورکولی شم نو الله بند کړه الله ته د هغې علم واخیسته. اوس وخت راغلی یوسف علیه السلام الله د جیل نه روباسي نو لارې ورته همواره کړه. اوس چې دا خبره وشوه هغه شرابي هغه ساقي ولاړ دی تعبیر خو چا ویني سو بادشاه حیران ناست دی. نو فورا ورته یوسف علیه السلام را یاد شو اووه کاله بعد او دا خبره به ورته یاده شي. وقال الذي نجا منهما ویلي هغه سړي چې خلاص شوی و د دغه دوو کسانو نه یوسف علیه السلام په ملګرو کې چې کوم ملګری د جیل نه خلاص شو هغه باچا ته وایي او وذکر بعد امتنا او یاد شو ورته پس د لرې زمانې نه اووه کاله بعد ورته یاد شو
چې انا انبئکم بتاویله باچا سلامت زب خبر کم تاسو په ترجمه او تعبیر دې خوب باندې په ارسلون ما جیل ته ولېږئ اگر شابزان رسوا په منډه منډه جیل ته راغی چې راغی وردن نشو یوسف ایه الصدیق اے یوسفا اے رشتینیا ابتنا فی سبع بقرات سمان فتورا کمنګتا وو غواګانو تیارو کې چې خوریا ګیله وو غواګانې خواري او وو وګو شنو کې چې نور ور سره وګو وګي وشدي او دا اوشته شنو راتاو شو ماته کړو لعلی ارجع الى الناس کې دې چې واپس شم خلکو ته باچاو د باچا کې ملټا لعلهم يعلمون کې دې چې لا با ستاسو قدر قیمت نه پوښ او یا دې کوم په تعبیر پوښ اوس یوسف علیه السلام دا نه وایي چې ما خو بل د جیل نه بوزي زه به وباسم نه فورا ورته تعبیر قال تزرعون 7 سنين دأبا ویل یوسف علیه السلام کر بکوي تاسو قال دأبا منا فیدر به وکاله تاسو کر کوي وما حسدتم فذروه فساګه چې تاسو لوک یګیلرا فذروه پر دې لرا په سوبلی په وګو کې کم غنم چری وای نو هغه په وګو کې پر دې تریشل کوي بینه او بل کوي بینه الا قليلا مما تاكلون مگر لک داګه چې تاسو خورئ چې کوم خورئ بزان لټکوي او ځان له وړکوي او خورئ به او نور باندې وګو سٹاک ساتي اوسو پورې چې دا په وګه پرې دا دانه په غنم کې په وګي کې دن نه دا به نه خړای سمياتي من بعد ذلك بیا وراشي په دې رسول دینا 7 شداد وکالونه سخت د کات کالونه وراشي یاکل نما قدمتم وبخریا نسټاک لرا چې تاسو وړاندې کړې دي لهن دې وو کارو لپاره الا قليلا مما تحسنون مگر لږ داګه نه چې تاسو کوي دا وو کارو کې چې تاسو سجما کړی دي دا وراتون وو کارو کې ولګي تو هم قدر بس تاسو بچی سمياتي بعد من بعد ذلك ابي براشدين رستو عام يوكال دابا تلسم کال وي را بشیر دینا رستو یوکال فيه يغاث الناس پای کې په پریاد رسید خلک وشي او فيه يعصرون او په دې کې به خلک نه چوړول کوي بارانونه به وشي او کور به بیا سترا تازه شي او کور به وشي او تاسو به داغه به نه چوړوي او شرابونه به ځان له ساره وقال الملك بس ساقي په منډه منډه لاړ او بادشاہ د خوب تعبیر مو آیو او دا خبره موته هغه لکه ناشنا سره دی چې د خوب تعبیر مو باسي بیره ته چلم خي ورشي راي ولي وقال الملك ائتوني به ویل بادشاہ را ولي منډه کیدا آباد یوسف مالرا فلما جاءه الرسول کله چې راغی استاد یوسف علیہ السلام پس جیل تا قال ارجع الى ربك یوسف علیہ السلام وې د سینې زما واپس شخ المولا تعالی فصله او ورته وایا فصله ما بال النسوات التي کہ فصله تپوستی وګی دے ما بال النسوات التي سده حالت د زنانه او هغه قطعنا ایدیهن چې کټکړی هغه خپل لاسونه لرا ان ربي بکیدهن علیم یقینا رب زما پچل دی باندې پو یله باچا ته وایا چې هغه زنانه میټینګ راوړي چې کوم زنانه وګتی پرې کړې وي چې راګوتی ولی پرې کړې وي دا سلو بوا نو زنانه با باچا پوي کی پدې کې زلیخا راغلی ده کنه ابراهیم قال ما خطبكن بادشاہ راوختی پوری او ورته ویل سولوی کار تاسو خذو ازرا وتن یوسف عن نفسي کله چې تاسو ټول مطالبه د یوسف تر هغه ځان کړی و فقلنا حاش لله ویلی منګه پنا غواړو په الله باندې ما علمنا عليه من سوء نه پوهه منګه په باندې د بدای منګه په دغه مجلس کې
هیڅ قسم بدي په دنه د محسوسه کړي او نه منګ لیدلې ده بس صفا خبره وکړه نو ښځه د عزیزي مصر ولاړه ده قالت امرأة العزیز ویلې ښځې د عزیزي مصر الان حسحس الحق اوس په ډاګه شه حق اوس ښکاره شو انا راودته عن نفسه ما مطالبه کړې وه یوسف نه ځان ده وانه لمن الصادقین او یقینا دا یوسف د رښتینو نه دی اوس یوسف علیه السلام وایي چې دا کار ما ولې وکړ چې جیل نه په منډه ونه وتم او بادشاه ته مې وویل چې اول زما صفایي وکړه بیا به زه درځم وذلک لیعلم دا دې دپاره چې پوه شي بادشاه یا عزیزی مصر چې انی لم اخنه بالغیب ما خیانتګري نه وکړې د خپل مالک په ناموجوده کې کې وان الله لا يهدي كيد الخائنين او یقینا الله خون نه کوي چل او تدبیر د خیانتګرو ته دا نو دا وان الله لا يهدي كيد الخائنين وما ابرئ النفس دا زه د خپل نفس صفائی نه بیانو دا هم د یوسف علیه السلام کله دویم احتمال شته وما ابرئ النفس زه پاکی نه بیانو د خپل ځان ان النفس لاماره بالسوء یقینا النفس بار بار حکم کوونکی دی انسان ته په ګناه باندې الا ما رحم ربي مگر هغه څوک چې بچ کی هغې لره رحم وکړي په هغې باندې پروردګار زما ان ربي غفور رحیم یقینا رب زما بخښونکی او مهربانه دی دا چا ویلي چې دا قول د زلیخي سازي خو ډېره بهتره خبره ده چې دا خبره هم د یوسف علیه السلام ده خپله وقال الملک اتوني ویلې بادشاه ائتوني به راتلو کوي ماته په دې باندې ائتوني به راتلو کوي ماته په دې باندې بادشاه ور شي راولي استخلص لنفسي چې خالص یو ګرځوم ځان د پاره مشیر خاص وزیری کما خاص مشیری کم فلما با اغلاړو او یوسف علیه السلام راوسته جیلنا ډېر آزاد او اکرام سره بادشاه دربار ته فلما کلمه کله چې بادشاه خبرې وکړې یوسف سره بس اخو پیغمبرو د الله قال انك اليوم لدينا مكين امين ویل یقینا ته ننا پنځ زمنګ باندې مکینونه ته پورا قابو او طاقت والای او امین امانتدار انسان یعنی مطلب دا دی چې تا ته اوس بشری حواله کو قال جا کله چې یوسف علیه السلام پوه شو چې بادشاه خو ما بغیر د عهدې نه نه پرېږدي او په ما باندې څه کار به کول غواړي نو چې کم کار زه ښه کولی شم چې هغه بیا زه وایم قال اجعلني على خزائن الارض ویل یوسف علیه السلام وګرځوه مالا په خزانو د ځمکه باندې د ځمکې خزانې ما ته حواله کړه ما وزیر خزانه ساز انی حفیظ علیم یقینا زه حفاظ کوونکی یم او زه پرې پوه یم ما زه پرې پوهېږم اوس دا خبره چې دا مطالبه څنګه وکړه کله چې تا ته دا پته ولګي چې داسې یو عهده ده هغې نه اهل خلک چې ته نه قبلې نه اهل خلک به یې قبلوي نو بیا ته به پهل کې به قبلې که نه بیا پای دې ګناهګاري وکذلک مکننا لیوسف فی الارض دغسې قابو او طاقت ورکړه موږ یوسف ته په ځمکه د مصر کې یتبوأ منها حیث یشاء نو ټکانې به نیولې د ځمکې د مصر نه کم دورې به یې کولې کله مردان ته تللی او کله شوابۍ ته تللی او کله نوښار ته تللی او کله چارسدې ته تللی داسې به ګرځېده نو ټکانې به یې نیولې دې نه کم د چې به د خوښه شوله نصیب برحمتنا رسو موږ خپله مهرباني الله وایي من نشاء څوک چې زموږ خوښ شي ولا نضيع اجر المحسنين او نه ضایع کوو موږ مزدوري د نیکانو ولأجر الآخرة خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون ولأجر الآخرة او خامخا اجر د آخرت ډېر غوره دی دا کسانو دپاره چې ایمان راوړي وکانو یتقون وي بیریدونکي د الله نه
وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. یوسف علیہ السلام رونه خبر شو چې په مصر کې یو بادشاہ دی او ډېر عادل بادشاہ دی او هر چاله چې کوم دی نو هغه بیاج ورکوي او دا قحط عام شوی او کنعان ته ورسېدلی. نو راغله ورونه د یوسف علیه السلام داخل شو په یوسف باندې فعرفهم. یوسف علیه السلام ټول وپېژندل. مشران وګوره د مشر سړي رنګ نه بدلېږي. او زما شاګردانی نو ډېره موده پس یو شل کاله پس زه وینم ولې چې ته ما نه پېژنې تا ما پلانې کتاب ما تا وخت ګیره وویل نه نو ما زه دې څه پېژنم دا کې د ساکاټه نه ولې نظم المدارس اجلاس په واچه ورته یو مولوي صاحب راغی زما نه ګیرم ډېره غټه وه او ګیرې زما نه زیاتې سپینه وه او موږ اجلاس شروع کړی نو کېناست هلته نو هغه وروسته ورته چا وویل چې هلکه دغه دی هغه مولوي صاحب دلته تصور په دې کلي کې پاتې شوی جانګل مولوي صاحب یاد کې برازي جانګل مولوي صاحب نو هغه چې دا نوم یې واخیسته نو ما چې پخوا تېر تاریخ کې په خوشحالګړ کې زما یو شاګرد و مولوي صاحب دغه او تعلیم و مشر او جانګل نا بیا وروسته هغه بیا چېرته بیا پورته پورته هسې خبره مې درته کوله چې دا یوسف علیه السلام رونه وپېژندل ځکه مشرانو او هغوی ونه پېژندل نو یادار یې چې دی لکو په زمانه کې وړوکې او دوی خیر کوبر کې او دوی ګلب خرڅ کړی دی ابه چېرته چا وړی نو فعرفهم وهم او دوی د یوسف دپاره ناشنا ګڼونکي ولما جهزهم یادار چې بادشاه لسام اچولی دی ولما جهزهم کله چې تیار کړو دوی د په تیارۍ د دوی باندې قال ائتوني باخ لکم دا یې له ځان ډوډۍ وکړه او بیا ورته وویل چې هلکه یو خبر ته تاسو څنګه راغلي یې ویل مونږ خو دغسې راغلي یو چې بیا چې به دا وکړو ویل ما ته خو تاسو جاسوسان ښکارئ چېرته یو ملک جاسوسان دي ویل نه جي مونږ د الله دی او پیغمبر یعقوب علیه السلام بچي وو جاسوسیان یې مونږ نه کوو لکه تاسو یعقوب علیه السلام بچي وی دا ویل تاسو څو وروڼه ویل ویل مونږ خو جي 12 وروڼه وو او یو ورور همداسې مې ځنګل ته تللی وه چېرته شرم خوړلی او دا لس مونږ یو هغه بل د هغه په ځای باندې اوس پلار ځان سره کېنولی ځان یې یو ساعته خوا کوي بنیامین نو ده ورته ویلي چې قال اتوني باخ لکم راولئ ما ته هغه رور ستاسو من ابیکم چې ستاسو د پلار نه دی د مور نه نه دی مور نه زما دی دا پټه خبره ده لا ځان نه کوي الا ترون تاسو نه ګورئ چې انی اوفي الکیل زه پوره ورکوم پیمانې لره وانا خیر المنزلین او زه ډېر بهتر میلمستیا ورکولی یم د میلمستیا ورکوونکو نه دې باندې ښه ډوډۍ م خوړل مکلفه فإن لم تؤتوني بي که تاسو راتلو کوئ ما راتلو نه کوئ ما ته په دې رور باندې نو فلا کیل لکم بیا به آینده ستاسو دپاره د بیاجو پیمانه نه وي زما سره ولا تقربوني او خو زما خوا لږ ولې رانه شئ قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون ویل ورته رون یوسفه موږ به خامخا مطالبه کوو د رورو د خپل پلار نه او یقینا موږ خامخا د کار لکوونکي یو وقال لفتاه اجعل بضاعتهم ویل یوسف علیه السلام خپل جوان نوکر ته چې وګرځوه هغه پیسې او فلوس د دوی په حالهما دوی پکې جاو کې څه سربنې مربنې راوړي دي څه لعلهم يعرفونها کېدای چې دوی د خپلې پیسې وپېژني ځن کله بوی لارم کله چې واپس شي خپلو کوروالاو ته لعلهم یرجعون کېدای چې واپس شي ځکه د پیغمبر بچي دي او ما دې پیسې نه دي اخیستې دوی به چې بادشاه پیسې موږ څه پاتې شوې زه چې واپس شو فلما رجعوا الى ابيهم کله چې واپس شو پلار ته قالوا ویل یا ابانا ای بابا جي منع منا الکیل منع کړی شی دا زموږ نه منع کړی شو زموږ نه پیمانه فارسل معنا خانه ولېږه زموږ سره ورور بنیامین نقتل موږ به پیمانه به وکړو وانا له لحافظون او یقینا یو موږ دپاره حفاظت کوونکي د بادشاه یوسف عادت داو چې یو سړي له به یو بار د اوښ ورکوو 2 بار یې چاله نه ورکوو نو ځکه دوی وایي چې موږ نه به بیا که ته خراب شي که به یو 18 بار بیا زموږ نه کېږي قال هل آمنكم ویل یعقوب علیہ السلام تاسو امانتدار ساز کوم هلکانو علیه په بنیامین باندې داسې ساز کوم
الا کما امنتکم علی اخیه من قبل لکه څنګه چې دا ما ماندار ساز کړی وي پرور د بنیامین باندې چې یوسف په مخکې دینا فالله خیر الحافظ پتا سمې اعتماد نشته خو په الله مې اعتماد دی الله په توکل برسېږي دغه چې بچینار دی دلته وهو ارحم الراحمین او دا الله ډیر رحم کوونکی دی رحم کوونکی ولما فتحوا متاعهم کله چې اوس پردل خپلو بارون لرا وجدوا بضاعتهم ومن خپلو پیسو لرا ردت الیهم واپس شوي دوی ته قالوا یا ابانا ما نبغي ای بابا جي موږ څه غواړو هذه بضاعتنا بیاجو شو او پیسې موږ ته واپس شوي دي ردت الینا واپس شوي موږ ته ونمیر اهلنا موږ بیاج کوو د خپل کور والو لپاره ونحفظ اخانا او خپل ورور وساتو ونزدادو کیدا کیلا بعیر او موږ به وګټو یو بل بار د اوښه ذلک کیل یسیر دا د پیمانه اسانه قال يعقوب عليه السلام ورته لن ارسله معكم اچري در سره نه لګم حتا تؤتوني موثقا من الله حتا چراتو کوي تاسو پکلک او قسمون سره جانب د الله نه قسمونه بدای لتعتنني به چې تاسو به ضرور راولي ماته ده الا يحاط بكم مگر کګه رب تاسو رواش ټول بل شوي نو کده ناراضي به دي ناراض فلما آتاو موثقهم کله چې راتلو کو دی پلار تا پکلک قسمون باندې قال الله ویلی یعقوب علیہ السلام الله قال الله ویلی الله علی ما نقول وکیل الله پاګی چې مونږه وایو ذمہ دار دی وقال یا بني اوس ورته چل خي یا بني یا بچړو لا تدخلوا من باب واحد مدن کې په دروازه واحد باندې وادخلوا من ابواب متفرقه دن شي په دروازو مختلفو باندې اسینا چې نظر درته ورسي دا خسته لکه پیغمبرانو بچی وما اغني عنكم من الله من شيء لشم د پکول استاسنا د الله د الله د کړونا شي ان الحكم الا لله نه اختیار مگر د الله دی علیه توکل تو خالص باغ می اعتماد دی علیه او په دې الله دی په توکل المتوکلون توکل کی توکل کون کی ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهما کله چې دن شروع د یوسف په خار د مصر ته د هغه زینا مختلفو دروازو باندې چې حکم ورته کړو باباجي ما کان یغنی نو کلار چې به د پکړې وي عنهم د دینا من الله د جانب د الله نسو الا حاجه فی نفس یعقوب قضا مگر دا یو ارمان او حاجت د زړه د یعقوب علی السلام کی پوره کا اجلال د نظر شو ځکه بنیامین ته پاتې شو او روبیل ته پاتې شو وانه لذو علم لما علمناه یقینا یعقوب علیہ السلام خاوند لوی علم د وجه داګه الله و چې موږ ته علم ورکړیو ولکن اکثر الناس لا علمون لیکن اکثر خلک نه پوهیږي ولما دخلوا على يوسف آوى اليه اخا روان کو او کافر لاړ د کنعان مصر ترا یوسف علیہ السلام دربار ته نه وته ولما دخلوا على يوسف كردن شوف يوسف باني آوا إليه أخاه زي ورك يوسف عليه السلام والرول رزان تا ده چلو کو چې نوکران ته ویلي چې شپږ پیړې بسازي او یو پیړې ته دوه کسان کې هغه ډېر شپږ پیړې کې خو دې هغه ټول پلونه او منډه کړې هغه لاس کسان بیزو پیړو ته کې ناسب کړو نو بنیامین او دا په ځان له کمره کې په ځان له ځای کې بنیامین جړا شو چې که زما رور وې نو ما سره به اوس ناست یوسف علیه السلام راغی او لاس یې واچو زه ستا رور زه درسه کېږم بنیامین ورته وایي چې ستا په شان رور به چېرته پیدا شي ستا غوندې رور نه پیدا کېږي خو راحیل او یعقوب خو نه راوړی د مور نوم یې راحیل دی راحیل او یعقوب نه راوړی نور خو ستا غوندې رور نه پیدا کېږي ورته ویل اق یې راوړی اق راحیل او یعقوب راوړی او ځان یې ورته وکړو ستا رور یم اق یوسف هېڅ چې دوی څه کوي چې نور خفه نه شي کړی نو وایي چې یوسف علیه السلام دا یو منصوبه سازه کړه
شپږ پیډې سازې کړې او خپل ورور یې ځان سره کېنځای کړ. قال انی انا اخوک، اے بنیامین زه ستا ورور یم، فلا تبتئس، پس مه خفه کېږه بما کانوا یفعلون، پای چې دوی څه کوي. فلما جهزهم بجهازهم، او دې پټ پویه کړ چې تا به زه پاتې کوم او تا باندې به لږ داغ راځي خو ته به خفه کېږې نه. فلما جهزهم بجهازهم، کله چې تیار کړو له په تیارۍ سره، جعل السقایة فی رحل اخیه، ویې ګرځوو هغه پیمانې لره. پیمانه سقایه ست کې هغه غټ کاسې ته و چې خلک پې وڅکي، او دا د سرو وه او په دې باندې بیا غنم خلکو له ورکول، دونه غنم قیمتي شوي وو. نو ویې ګرځوله کاسې لره او سقایې لره په بار د خپل رور کې په پټه غوندې. ثم او دی چې روان شو، رست ورپسې دغه آواز وکړ، ورشه لکه وګورئ کاسه څه شوه. ثم اذن مؤذن باعلان اعلان کوونکی، ایتها العیر، اے قافلې انکم لسارقون، تاسو غلی یئ. یوسف علیه السلام د پلار نه پټ کړی و، پر غلی یئ. قالوا واقبلوا علیه، هغوی ویلې رون د یوسف او راستانه شو په دې اواز کوونکو پسې، ماذا تفقدون، څنګه موږ ته غله وایې چې موږ تاسو شی ورک کړی دی. قالوا نفقد سواع الملک، ورک کړی ده موږ پیمانې د باچا لره. ولمن جاء به حمل بعیر، چا چې راته کو په هغې باندې د هغه لپاره انعام یو بار د اوښ دی، د یو اوښ بار به ورله زیات ورکوو. وانا به زعیم، او زه یې ذموار یم. قالوا دی ورته ویل تالله قسم په خدای لقد علمتم، ای مصریانو تاسو ښه پوهیئ چې ما جئنا لنفسد فی الارض، موږ نه یو راغلي مصر ته دې لپاره چې فساد وکړو په ځمکه د مصر کې. وما کنا سارقین، نه یو موږ غله. قالوا یوسف علیه السلام کارندو ورته ویل فما جزاؤه، څه به بدله د دې غلا، ان کنتم کاذبین، که تاسو دروغجن وخېږئ. قالوا جزاؤه من وجد فی رحله، جزا یې مګه سړی دی چې وموندې شي د چا په بار کې، په هو جزاؤه مګه جزا دی، دی به یو کال بیا ستاسو سره دلته پاتې کېږي غلام. کذلک نجزي الظالمین، دقسې موږ په خپل شریعت د یعقوب کې دقسې غلو ته سزا ورکړو. فبدأ بأوعيتهم، شروع کړه په لوښو د دې نورونو باندې، مېر رونو باندې، قبل بیا اخي، پخوا د خپل قریب رور نه د هغوی دا لوښي ټول ولټول، باقي نه و. هلکه لا بل خو کشر دی، ده خو به نه یې کړی پرېږدئ نه جي، اوس به دا هم ګوري، دا مونږ باندې تاسو دا ولګو، دا به ګوري ته، هلکه مه کوئ، نه ویې ګورئ، زه هلکه دا به ګوري، هغې به خپله یې کوي راوایي راوایږېسته. ثم استخرجها من وعائه، بیا راویسته دې لره د ابار د خپل رور نه. کذلک کدنا، الله وایي دقسې چل موږ یوسف ته وښودو چې ته بنیامین په دې ځان سره پاتې وو، بلې طریقې نشي پاتې کولی. ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، نو یوسف چې نیولی وی او نیولی وی خپل رور لره په قانون د بادشاه د مصر کې. د مصر د بادشاه قانون دا و چې چا د چا نه غلا وکړه نو بس معمولي غوندې سزا ورالي. الا ان یشاء الله، مگر دا چې د الله خوښه شي. نرفع درجات من نشاء، پورته کوو درجو لره موږ د هغه چا چې د الله خوښه شي، پورته کوو موږ درجات من نشاء، هغه چې زموږ خوښ شي. وفوق كل ذي علم علیم، پورته په هر عالم باندې، پورته په هر خاوند علم باندې یو عالمي، او د ټولو د پاسه لوی عالم الله تعالی دی. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، هارون ملامت شو، وی ویلې که د غلا کړي دي بنیامین، د رور غلا کړی و پخوا د دې نه مخکې. یوسف علیه السلام ولاړ دی، د دې ورور غلا کړی، دا غلا دي داسې وایي چې دا ترور ته ډېر ګران و د یعقوب علیه السلام خور ته، او وړوکوالي باندې دی ځان سره ساتلی و یوسف علیه السلام. نو کله چې دی 7 کالو ته ورسېدو نو بیا ورپسې جواب ولېږه چې خورې اوس یوسف ما ته راولېږه، زه ورته تعلیم وکړم، علم ورته وکړم. نو هغې د اسحاق علیه السلام کمربند و، د یوسف علیه السلام کمیس یې اوچت کړ، لاندې د خېټې نه تاو کړ او کمیس یې پرې راکوز کړ، ویل ځه پلار کا، او وروسته ورپسې را روانه ده راله چې راله، ویل زما کمربند چې ما ته پاتې شوی د خپل پلار اسحاق نه نشته، او ما کور ولټاو، او دا لک راغلی دا ده نه یې راوړی. هغه ویل مونږ خو نه دی کړی، وره چې کمیس یې ولوچت کړی ته په خپله تاو کړی.
یو وجه دا ده نو ده تیرونو هغه الزام ولګو چې ده دغه ترور دغه د اسحاق علیه السلام کمر باندې راپټ کړ او یا دا دی چې دا ډېر پیغمبران ډېر سخیاني نو کور کې چېرته اوس مسافر راغلی و چې خدای مو بخسه راکړي د چرګ دوه سلو چرګې نیولې هغې ورکړی نو دې د میاندو نه چرګه پټه کړې هغه یې د خدای په لار کې صدقه کړې وه نو دا هغې ته اشاره کوي نو په اثر رها یوسف فی نفسه پټه کړه یوسف علیه السلام دې خبرې له په خپل ځان کې ولم یبدیها لهم ښکاره ورته نه کړه خبره څه ده دا ده قال یوسف ویلي انتم شر مکانه ډېر ناکاره یې په اعتبار د منظرې او مرتبې سره اوس هم نه کلارېږي په ما دروغ وایي والله اعلم بما تصفون الله واقف دی په هغې چې تاسو بیانوئ هغې ما تاسو بیان وکړو قالوا یا ایها العزیز ویل دی یوسف عزیز مصر ان له ابا شیخا کبیرا لیکن د پاره پلار دی انتهایی بوډا دا کبیر چې ذکر شین دا انتهایی بوډای بیا فخذ احدنا مكانه ونسا یو تن زمنګا په زیر د باندې ان نراک من المحسن یقینا منګا غنو تعالی د نیکانونا منګا یو کس پرېدا او پلار زمنګا په ګورې بیا مرشي او دا موږ سپرې چې کوو قال معاذ الله یوسف علیه السلام پناه غواړم په الله باندې ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده چونی سو منګا مگر هغه سره چې مونږ موږ خپل سامان دا سره هغه ظلم دی ان اذل ظالمون یقینا بری وکم ظالمان فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا کلا چې ځان لشو دارونه د یوسف علیه السلام د یوسف نه خلصوا نجيا نو ځان لشو جرګه کوونکي سبق اوس قال کبیرهم ویل ورته مشر یهوذا دی الم تعلموا تاسو پوهیږئ چې ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا یقینا تاسو پلار یعقوب یقینا نګیستی دی تاسو نه کلکه وعده کلک قسمونه جانب د الله نه ومن قبل مخکې د دې واقعنا ما فرتم فيها چې تاسو کمې کړې په بار د یوسف کې فلن ابرح الارض خبره همیشه به په ځمکه د مصر باندې حتی یعذن لي ابي حتی چې پلار دې جاتو کې کنعان ته راشه او يحكم الله لي یا الله زما لپاره څه فیصله وکړي او خیر الحاکمین الله څه فیصله کوونکی فیصله کوونکی نه دی دا مشر دی نور ته وایي زنه زما تاسو لاړ شئ ارجعوا الى ابيكم لاړ شئ خپل بابا جی ته وقولوا ورته وایي چې ابانه زموږ پلاره ان ابنک سرقا ستا پلا ستا زوی غلا کړې ده وما شهدنا نه یو موږ ګواه او نه یو موږ حاضر الا بما علمنا مگر په هغې باندې چې موږ پې پوهېږو وما كنا للغیب حافظین نه یو موږ پناه شیو دپاره حفاظت کوونکي وسعل القريه التي بابا جی تاسو کرا کړي نا چې مصر دې کو نابي ها چې موږ پاکلي کیو دا د دې تحقیق مسلې تحقیق وکا او العير التي دا قافلې نه هم تاسو کا چې کنعان تر راغلي دا موږ راغلي اقبل نابي ها چې موږ راغلي پای کنعان تا واینا له صادق موږ رښتینیو قال بل صورت لكم یو ځل سره به اعتماد شي کنه نو به ټول عمر به اعتماد نه صورت لكم انفسكم امرا فیصله کړی تاسو ته ستاسو ځانونو یو کار په صبر جمیل پس کار زما په صبر جمیل په صبر زما صبر خله عسى الله ان ياتيني بهم جميعا قریب ده کې دې شي چې راتلو کې الله ما ته بدرې وانه بچو باندې یوسف امراشي بنیامین امراشي او یهوذا امراشي انه هو العليم الحكيم یقینا د الله په یا حکمت والا دی وتولى عنهم واورید د وینا شای کړلا وقاله ویلي وینه غم چې راشي سړی ته زړی زړزاله زمونه مرایات کی یا اسف علی یوسف افسوس دې په یوسف باندې وبيزت عيناه من الحزن او سپین شوي سترګې د بیرنګ عین نظر لاړ د ډیر غټ غم د وجنا وو کزین نو ډیر کو د غم نه قالو ویلي تل کور والا ورته وای نو سی او دا زنانا ورته وای تالله قسم په خدای دې تب ته هو همیشه بابا جی تذکروا یوسف یاد یوسف درا حتا تكون حرزا حتا جشیت بد دماغ بډاوالی د وجنا یعنی بالکل لیوانه شي او تكون من الهالکین او یا شي ته د مړ کیدونکو نام قال يوسف عليه يعقوب عليه السلام انما اشكو بثي وحزني الى الله خامخا زما شکایت وبثي انما اشكو بثي شکایت کوم الله تعالی اي غم چې سړی نشي راټینګولې بس اي غم ته وای
چې هغه به سړی پټولی نه شي را هر چا دی به وحزني او دارنګې عام غم زما دا الله تخکاره کوما واعلم من الله ما لا تعلمون پوهېږم د جانب د الله نه په هغې چې تاسو پرې پوهېږئ خو بچو یو خبر ورته کومه یا بنی ذهبوا فتجسسوا من یوسف واخیه اے بچوړو لاړ شئ فتحسسوا تفتیش وکئ تلاش وکئ په سترګو باندې وګورئ په خپو باندې وګرځئ ما دغه چې کوم دی دا تفتیش د یوسف وکئ او د هغه ضرور وکئ او بل خو غټ سړی دی په خپله پاتې شوی دی هغه ذکر څه کوو ولا تیأسوا من روح الله ومایوسه کېږئ د مهربانۍ د الله نه انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون نه مایوسه کېږي د مهربانۍ د الله نه مګر قوم نه انکاري کافران فلما دخلوا عليه کله چې رادن نشو په ده باندې قالو بیا را روان دي را ورسېدل چې راننوتله ما دغه ته دربار ته فلما دخلوا که رادن شو یوسف په یوسف باندې قالوا یا ایها العزیز اے عزیز مصر مسنا و اهلنا ضر رسېدلی دی موږ ته او زموږ کور والو ته تکلیف او لګو تنده وجئنا بمزاج مزجات او راتې کړي موږ په هغه پیسو کوټو باندې فوق لنا الكيل موږ له پوره پیمانه راکا وتصدق علينا او خیراتو کوم باندې لارو را سره پیدا ان الله يجزي المتصدقين یقینا الله بدلی ورکوي خیرات کوونکو ته قال هل علمتم یوسف علیہ السلام پر راغی ورته وی ځان ورته کوي هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخي تاسو پوهیږئ پاږي چې تاسو کړي په یوسف او په ورور د یوسف باندې اذ انتم جاهلون دی ولا وجه ویلا او په هغه کې تاسو نه پوهیږئ قالوا انك لانت يوسف آیا تلک چې